أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زمونږه نننې بحث د هغې څلورو پرچو دی چې هغه به پاس کول غواړي په امتحان کې د دې نه بغیر پاس کېدل نشته. وی پاس کېدل څه ته وایي؟ وی چې پاس شي نو چې جنت ته لاړ شي. وی حال کم ځای دی؟ وی حال ستا د دنیا ده او په دې دنیا کې ستا انټري چې وه د برت پترو شوی وه د پیدایش پترو او په دې کې ستا ایگزیټ چې دی د امتحان نه چې وځې هغه به د قبر پتروي، یعنې د مور د خېټې نه راوتی او اوس د ځمکې خېټې یعنې قبر ته لاړ. دا دورانیه چې ستا ده دا ستا امتحانګاه دی. په دې کې تاله الله یو څلور پیپرې درکړي دي، دا به حل کې که چېرې دا دې حل کړې نو بیا به کامیاب شي او د کامیابۍ نتیجه به دی چې تاله به الله جنت درکړي، او که په دې کې فیل شوې نو بیا به تاواني. وی دا پرچې چې دي د دې نه بغیر به ګزاره ونه شي چې سړی ډوب دا امتحان ورنه کي. او الله مهربانه ذات دی، په خپله مهربانۍ باندې سړی جنت ته بوځي نو به نه شي. وی ورګه د قرآن کې به وګورم نو چې قرآن کې وکتو نو صورت مومنون راغی مخې ته 115 نمبر آیات کې ورته وی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ستاسو څه خیال دی چې ما تاسو ګپ شپ له پیدا کړي یې لبوله تاسو ما ته نه واپس کېږئ؟ چونکې دا ګپ شپ نه دی نو چې ګپ شپ نشي نو سیریس مسله به شي. نو دا په سنجیدګۍ سره علی نو په سنجیدګۍ کې دی چې هغه به ته خپل پرفارمنس شو کې او ته به الله ته مخامخ کېږي، هلته به بیا د هغې حساب ورکې. نو چې کله ستا واپسې تلل ده نو گویا کې د امتحان کې چوٹ نہیں ہے. کیا اس امتحان میں چوٹ ہے؟ بالکل نہیں. وی ولې؟ وی قرآن کې سوره مومنون 115 نمبر آیات موږ ته وی چې هلکه چوٹ شته نه. وی دا راته ووایه چې دا امتحان ګران خو نه دی که نه؟ داسې اسانه باندې به مونږ وځو. وی ورګه زه پسې قرآن ګورم چې هلته کې قرآن راواغستو نو هغې ته بیا صورت بقره مخې له راغی او په صورت بقره کې ورته بیا ووی ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. ستاسو څه خیال دی چې تاسو ته به دا فلاح میلاو شي او د فلاح په بدل کې جنت ته به نه ننوځئ او په تاسو به هغه حالات نه راغلی کوم چې په مخکې خلقو تیر شوي؟ چونکې قرآن وایي نو رښتیا دي په هغې څه تیر شو؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. په هغو دومره سختې څیرې شوي وې او هغې دومره جړقولی شوي وو او هغې ته دومره مالی او بدني تکلیف رسېدلی و چې هغې بې اختیاره وې چې خدای امداد به کله راځي. او بیا په آل عمران چې پسې مونږ وکوت نو هلته بیا د هغې نه هم سخته خبره وکړه ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ستاسو څه خیال دی چې تاسو ته به ګینې په دې پرچو کې پاس کېده میلاو شي او الله به دا پریکټیکلی نه معلومه کړي، واضحه کړي به نه د ټیسټ په حیثیت سره چې په تاسو کې مجاهدین څوک دي او په تاسو کې په سختو باندې صابرین څوک دي. دې نه پته ولګېده چې امتحان دومره آسان نه دی څومره چې ما ته ګڼلی دی. دریم سوال یې وکړو هلکه دا خو څلور پرچې دي نو که په دې کې سړی دا ډومبنی پرچه پاس کي ته وایې که نه لکه ډومبنی پرچه څه ده؟ وی ایمان. وی که سړی ایمان ښه راوړي کلک ایمان راوړي نو په دې به ونه شي چې بیا د نورو کانو ځکه چې ایمان دې راوړ جو بس دی که نه.
نو هغه وی چې ورګه قرآن ورپسې ګورو نو عنکبوت مخې له راغی ورته وی احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون څه دې خیال دی چې خلقو له به دا خبره پوری چې آمنا ووایي چې موږ ایمان راوړی او ټیسټ ورنکي پرچې خو به ورکې عنکبوت چغې وایي چې بې د پرچو نه کیږي دې نه مطلب دا شو دا پته ولګېده چې صرف په یوازې په ایمان کار نه کیږي وی ښه وی دا پرچې چې دي د دې دپاره څه هر شي دپاره سلیبس یي که نه څه سلیبس شته چې هغه سړی سټډي کي وی او جي وی دا څنګه سلیبس دی وی ته چې کله دنیا ته راتلې نو تا ته الله سلیبس په لاس کې درکړو تا ته ویلو چې ته ځه او کاپي درله وی څنګه قلنا حبطوا منها جمیعا تاسو د دنیا نه د اسمان نه د جنت نه ښکته کوزیږئ فاما یاتینکم مني هدن چې زما له طرف نه کو تاسو ته هدایت راغی فمن اتبع هدایا نو ستاسو سلیبس دا دی چې چا تابعداري زما دا هدایت وکړه نو فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون بیا به انزایټي او ډپریشنز مکمل ختمي بیا به تا ته فلاح میلو شي وی دا هدایا څه ته وایي وی هدایا نه مراد کتاب او صاحبي کتاب قرآن او د قرآن لانے والا پیغمبر بس مطلب دا شو چې ستا سلیبس تا ته پته ولګېده ستا سلیبس چې دی هغه د الله را لیږلی شوی نظام دی چې په هغې کې یو کتاب دی یو صاحبي کتاب دی نو ته به د الله حکمونه منې په هغې طریقه به یې منې په کومه طریقه چې رسول الله کړي دي نو بیا دا ستا سلیبس دی که دا سلیبس دی فالو کو او دا دی سټډي کو نو انشاءالله چې په دې څلورو پرچو کې به پاس شي وی ماله به ټیم سور راکوي ځکه په حال کې خو ټیم وي که نه او چې کله ټیم ختم شي نو ایگزامینر یا انویجیلیټر د حال سپرډنټ آواز وکړي ټایم از اوور ویره دې څلورو په باره کې چې کوم الله تعالی په مختصر صورت کې دا رالیږلو د هغې ابتدا یې کړې وه چې ټایم از اوور والعصر زمانې ته وایي لایف ته وایي زندګۍ ته وایي دا زندگی په دې ګواه ده چې ټایم دې لږ دی ځکه عصر کو مازیګر ته وای نو مازیګر هم لنډي خلق ویل لکه مازیګری د انور پریوزي گویا کې ممتحن اعلان کړی دی چې ستا سره ګورې ټایم کم دی وی دا هر څومره ټایم چې ته تیر کې په اخر کې به وایي چې عشیتن او ضحاها مړه خو یو بیګایو او یو سبایو نو بیا به درته ټایم د سره ګورې دوره نشته وی ښه وی ما ته پکې څه ریلیکسیشن میلو شي بل سوال دا وکړو وی ریلیکسیشن خبره خدا ده چې که ته دنیا ته لاړې انټري دې وکړه وړوکې مړ شوې جو بي به تا ته څه نه وایي که نه ته ځوانۍ ته ورسېدې بیا به سره حساب کوي نو که ته 40 سال ته ورسېدې نو امام اوزاعي وایي امام شعبي رحمت الله علیه امام شعبي رحمت الله علیه وایي اوس ګورې سینسیټیو شه اوس ګورې الرټ شه ستا سره د حساب کتاب وخت شو ځکه ته میچورټي ته ورسېدې تاله چې الله په زندګۍ په دنیا کې 40 سال عمر درکو که نه د دې مطلب ده چې ستا حساب کتاب شروع شو کو شپېتو ته ورسېدې نو بیا خو به در سره صحیح حساب کوي نو که تا په دنیا کې 15 کاله تیر کړي بیا هم ته نه سم شوی نو دا ابو هريره رضی الله عنه روایت دی اعذر الله الی امرئ اخر اجله حتی بلغ 60 سنه چې 15 کال ته ورسې بیا هم سم نشي ته نه د سمېدو دیو جنا کم سړی چې په 60 سال کې هم سم نشي خپل رویه ټیک نه کی ته پوه شې د پتندې لیکلي چې دا سړی په خسران کې دی د فیل دی د ناړو یو عذروم الله نه قبلوي او الله به ورته وایي الفاظ د الله دا دي اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر دی چې بیا په جهنم کې خدای دې نه کي هلته بد راشي ادې فریاد کوي نو خدای پاک به ورته وایي چې ما تاله دومره عمر درکړی چې په هغې کې که چا سبق ویلی نو سبق یې زده کولی شو 60 سال مې درکړي او نظیر د تم راغلی او پیغمبر هم راغلی او د پیغمبر فالوورز هم راغلی او داعیان د پسې هم راغلی او په فیسبوک او په واتساپ د ته میسیجونه هم راغلی او په لوسپیکر د ته هم تقریر شوی او تبلیغیانو در پسې هم ګشت کړی وجاءکم النذیر دا ټول راغلی او تا ته یې ورټکولی او ته د هغې د پاس هم نه سمېدې نو اوس ته خپل سمې کوه نو خبره خلاصه دا شوه چې 4 پرچې پاس کول غواړي 4 واړه ضروري دي وی دا واړه ضروري ولې دي وی په قرآن کې یا په عربی کې یو ټکی واو ورته وایي او واو چې د 2 ټکو په منځ کې راشي د 2 خبرو په منځ کې راشي دواړه ضروري او بل یو ټکی دی او ورته وایي الف واو
نو کو الف او واو راشي نو په انګلیش کې په اردو کې ورته یا وایي، په انګلیش کې په انګلیش کې ورته او واو او نو او چې دی هغې ته یا وایي، نو او چې راشي نو بیا یو شی ضروري وي. په قرآن کې د او مثال درته وښیم، وایي د او مثال چې دی هغه دا دی فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون. که تاسو قسم وخوړو نو کفاره څه شی دی؟ کفاره به ورکې 10 مسکینانو لا. نو ورپسې وي او تحریر رقبه، نو وي او کسوتهم، یا به وله جامې والې او یا به ورله یا به دغه آزاد کې غلام آزاد کې، او یا به کوئی در سره نه وي نو فصیام 3 ایام 3 روژې به ونیسئ. گویا که چا غلطه قسم وکړو او قسم مات کو نو یا به 3 روژې نیسي، نو یا به کفاره ورکوي، نو یا به جامې ورکوي، نو یا به غلام آزادوي. نو یا دی هلته او دی. او صورت عصر کې او نه دی، واو دی. واو څه دی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات نو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دا واو دین، د واو نه دا پته لګي د خبرې 4 واړه ضروري دي. وی که پې نه پوهېږي چې پوه دې کم پې، وی یو ځای کې حکومت اعلان وکړو چې پلاټ په ورکو هغې زنانه له چې هغه بیوه یي، یعنې چا کونډه یي. نمبر 2 چې د هغې خاوند سرکاري نوکري. نمبر 3 چې 15 سال نوکري کړي. نمبر 4 چې هغه په هغه په 20 ګریډ کې یا په 17 ګریډ کې. نو دا شرایط چې ټول پوره شي نو الو به پلاټ مومي. نو گویا کې د کامیابۍ دپاره 4 شرایط چې دي دا ټوټل ضروري دي. کم چې صورت عصر ویلي وی خبره خو دې سنجیده ده، ما پې پوه که چې د آمنو به څنګه کو. وی آمنو خبر ورته کوم، ړومبنی شرط چې دی، ړومبنی پرچه چې دا هغه ایمان دی. نو الا الذین آمنو چې ایمان یې راوړی وی د دې ایمان به څنګه پته لګي؟ وی هر سړی وایي چې زما نه ښه ایمان د چا نشته. وی خبر نه، ما خو پسې قرآن وکتو اما ته د مؤمنانو نښه خو هغې ته لږ غوږ کېده. وی انفال لواله یا انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. کله چې د خدای نوم واغستی چې کنه نړۍ ورپي دی اټ مین چې په دې سړي کې ایمان شته. نو کله چې چا ورته وي چې د خدای لپاره را سر دا کار وکړه جو دی ورپېږي. وایي چې د خدای دپاره مې معاف کړه جو ورپېږي. وایي یاره د خدای نوم ته خو نشم ټینګېدی ځکه چې په دې کې ایمان وي. چې ایمان نه وي نو هغه وایي په خدای مې قسم چې دا کار به کومه بیا نه کوي. ما وویل چلو شو. نو هغه وایي تا دا خدای ولې ګواه کاو؟ نو خو ایمان نه و که نه. دې وجې نه حدیث دی چې تاسو کله چاله پناه ورکوئ نو کوشش کوئ چې په خپل نوم ورکئ، د الله په نوم مه ورکوئ. یو سړي ته وایي ته راکوز شه، زه د خدای په نیز تا ته ذمهوار یم چې زه به ستا سره ښه کوم او زه به تا ته څه نه وم. نو کیدای شي ته ورته څه ووایې. نو که تا ورته په دې حالت کې څه ووایې نو بیا به ته ډېر زیات مجرم یې، ځکه تا د خدای سره بدعهدي وکړه، د خدای سره دې بې لوظي وکړه، د خدای نوم دې پکې اخیستی و. که تا ورته وایي چې راځه زه دې ذمهوار یم بیا دې خپله ذمهواري پوره ونه کړه نو دا هم یو کمی دی، یو ګناه دی، خو د هغې نه به کمي. خو موږ په هره ناروا خبره کې ډېر قسمونه ځکه کوو چې اذا ذکر الله وجلت قلوبهم شرط نه پوره کوو. نو کم سړی چې دا شرط پوره کړي چې د الله نوم راشي نو ورپېږي چې الله ته خو مې سمی نشته او د الله خفګان ته مې سمی نشته، نو پوه شه چې دې سړي په زړه کې ایمان دی. او بیا واذا تلیت علیهم آیاته، کله چې د قرآن آیاتونو لوستی شي نو د دې ایمان پې زیاتېږي. دی د هغې ایمان پسې مونځ کوي چې هغه د قرآن آیاتونه خواږه وي، هغه اوږده وي، او د هغه امام خوښي چې هغه په خطبه کې د خطبې کې آیاتونه او د قرآن آیاتونه ښه وي او ښه تشریح کوي. په دې سره دته یو سکون میلاویږي. دی بیا هغې جومات ته نه ځي چې په کوم جومات کې امام صرف مونځ شاغوتۍ کوي نه، او د مانځه سره هغه ناروا کوي چې سړی وایي چې ده پکې الحمد ووایې که وی نه وی. دی بیا کوشش کوي چې داسې جومات ته ځي ځکه د تلاوت شده آیاتونه خوښي. نو گویا کې د دې صورت په د دې آیات مطابق د ایمان نښه که په ځان کې ګورې نو آیا چې د الله نوم واغستی شي نو ستا پړه کې رپی راځي، او آیا چې د الله تعالی د کلام آیاتونه تلاوت کیږي نو هلته ستا طبیعت مني. ډېر خلق داسې دی چې هغه د مرکز ګیټ له لاړ شي او خپل ملګري ته ته دننه لاړ شه، اما تقریرونه ډېر شی اورېدلي دي. گویا کې ډېر تقریر په اورېدو تنګېږي. دا ولې دا د ایمان کمزوري ده.
د سره د جومات په دروازه کې چې یو غنټه خبرې کوي نو نه ستړی کېږي، خو چې دننه 15 منټه قدر ته امام آیات د رکعات اوږدوي په ده څه چل کېږي، دا د ایمان د کمزورۍ ده. کومو خلقو کې چې دا خبره یي دا 2 صورتونه دي، دا 2 نښې دي، د هغې خلقو په عمل کې به یتوکلون علی الله وعلی ربهم یتوکلون، پای کې بیا توکلي، هغې به بیا منزل هم ځي، هغې به بیا خرچم کوي، دغې خلقو له الله درجې ورکوي. نو گویا که چې د ایمان نښه موږ په چا کې ګورو یا زیات ترې په ځان کې ګورو، نو پکار ده چې دا ټیسټ خپل وکړو چې د قرآن آیاتونه مزه راکوي او که نه. او دویم نمبر خبره چې مونږه چې کله د الله نوموالو نوړن رپیږي که نه د الله په نوم باندې غلطې وعدې او غلطې دوکې کوو. که فرض که مونږ د الله په نوم دوکې کوو او د الله نوم سره اخلو او هغه په ډسکشن کې په بحث کې راولو، د دې دا مطلب دی چې زمونږ د زړه ایمان کمزوری دی. ځکه ایمان هغه مطلوب دی چې کوم حقیقي قانوني ایمان نه، د حقیقي ایمان دا 2 نښې دي، دا مونږ ته انفال ښیي. او بل طرف ته ورپسې وي چې وعملوا الصالحات، دویمه پرچه چې ده د عمل صالح ته. وی دا عمل صالح جو ډېر ضروري دی، وی دا دومره ضروري دی چې د نوح علیه السلام زوی چې الله غرق کوي، نو الله ته نوح علیه السلام وی ان ابني من اهلي، زما دا زوی خو زما د اهل نه دی. نو الله تعالی ورته وی انه ليس من اهلک انه عمل غیر صالح، دا ستا د اهل نه ځکه نه، دا بد عمله دی، عمل صالح نشته. ما ویل مونږ د دې آیات په بنیاد ویلی شو چې د نوح علیه السلام د زوی پړه کې به هغه ظاهري او هغه قانوني ایمان و، خو چونکې عمل صالح نه و نو ځکه هغه د عمل صالح د کمی د وجې نه هغه الله تعالی ورته وي چې د عمل صالح نه دی، نو ځکه یې زه نه پرېږدم. وی بل د عمل صالح اهمیت زمونږ په دې نه پته لګي چې په جهنم کې کم کسان چغې وی وهم یسترخون فیها ربنا اخرجنا، نو هلته به چغې وی چې زمونږ ربه مونږ د جهنم نه وباسې، نو څه له وباسې نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل، هلته به هغه ارمان د عمل صالح کوي. مونږ عمل صالح نو کړی، خراب عملونه کړي، مونږ واپس دنیا ته ولېږه چې ښه عملونه وکړو. داسې ورته نه وایي چې ښه په موټرو کې وګرځو لږ مزې وکړو، داسې ورته نه وایي چې لږ کباب وخورو، داسې ورته نه وایي چې لږ ډمې وګډو، بلکې دا ورته وایي چې الله موږ جنت ته د جهنم نه وباسه، موږ دنیا ته بیا ولېږه چې عمل صالح وکړو. نو گویا کې عمل صالح دومره قیمتي عمل دی چې په جهنم کې جهنمی په عمل صالح پسې ارمان کوي، په مزو پسې په چرچو پسې ارمان نه کوي، په نفس پرستو پسې، په خواهش پرستو پسې، په شهواتو پسې ارمان نه کوي، په عمل صالح پسې ارمان کوي. او دا عمل صالح به وي څنګه؟ نو هغه یو بزرگ لیکلی چې عمل صالح سید قطب شهید دی، وایي چې عمل صالح د ایمان پل دی، ایمان کا ثمرہ ہے، حقیقی ایمان کا ثمرہ عمل صالح ہے. او بیا په یو تفسیر کې یو مفسر لیکلی چې عمل صالح به څنګه پته لګي، وی د خپل برین ټیسټ وکړه د مزغو، په دې کې به نیک خیالاتی، نیک ارادې او نیک عقیده به وي. کله چې په دغه کې ستا په فکر کې ستا فکر، اراده او خیالات پاکیزه و، دا د دې عمل صالح دی. وی ورپسې ژبې له راشه، کله چې ستا خبرې پاکیزه وي، ستا خبرې د خیر وي، ستا خبرې د منکر نه خالی وي، نو دا عمل صالح دی د ژبې. او د اعضاو عمل صالح چې څنګه ستا اعضا به څنګه عمل کوي، نو هغه دا دی چې ته د الله د احکامو د قوانینو پابندي کې خپل لایف په داسې طریقه تیرې چې په هغې کې د الله د احکامو قوانینو پابندي. دا درې واړه چې یو ځای شي دې ته عمل صالح وي، او دا ستا دویمه پرچه ده چې دا ته حل کې، نو بیا به ستا د کامیابۍ لار کولاو شي. وی په دې دواړو به کار ونه شي د دریم نه بچ شم. وی څنګه؟ وی چې ښه د عمل صالح کوم، په مزغو کې به مې سوچونه ښیي، په ژبه به خبرې خوږې کوم، او دریم نمبر دا دی چې زه به په دې لاس خپو د خدای د قوانینو پابندي کوم، خو د تبلیغ ته او د جهاد ته مې سمې نشته. دا کور پرېښودل، بستره اغستل، توره راغستل، په میدان جنګ کې جنګېدل، دا راته ډېر ګران کار ښکاري. نو وایي چې یاره ورکه موږ به د لغه ورکو که چېرې دا پوره وي، خو چې کله موږ تاریخ وکتو او شریعت هغه قرآن هم وکتو، احادیث هم وکتل، موږ ته پکې پته ولګېده چې په عمل صالح سړی یوازې نه خلاصېږي. وی څنګه؟ وی یو حدیث د بهیقي مخې له راغی چې په هغې کې وی چې اوحى الله الی جبریل الله جبریل ته وحی وکړه چې ان اقلب بلدته کذا و کذا، دا پلانې کلی په بله واړوه. نو جبریل سره د دې نه چې امین دی
هغه الله ته گواهی ورکړه چې په دې کلي کې یو سړی دی او هغه لم یعصک طرفة عین د سترګې د رب برابر هم ستا مخالفت نه دی کړی ټول عمر، مطلب چې عمل صالح شو کنه. چې جبریل سرټیفیکیټ ورکو نو د څه شو؟ عمل صالح شو. خو الله ورته وی چې ان اقلب علیه وعلیهم، په دې مخکې واړوه، په دې مخکې واړوه، په دې نورو خلقو وروسته واړوه، ځکه دی په خپل عمل صالح کوي خو د سره د نورو خلقو هیڅ غم نشته، دی نه تبلیغ کوي او نه جهاد کوي. د دې وجه نه دی ردې قابل دی چې دی مخکې الټه کا. نو کو فرض که پتا ما تا کې عمل صالح یي، ایمان و ایمانی، خو چې کله بل ته د وینا هغه فیکټر هغه پرچه زمونږ فعلی، نو کوئی خدای عذاب راځي نو اول به مونږ راځي. کم کسانو چې دا پرچه پاس کړې ده، کما د تبلیغ پرچه، خلقو ته د پیغام رسولو پرچه، نو هغې الله تعالی د عذاب نه بچ کړي دي. کله چې د الله عذاب راتو نو نهو عنه، چې کومو خلقو نهی کوله، کومو کولو د برایۍ نه خلق منې کول، هغې ته بچ شو. نو که ته وایې چې زه د برایۍ نه بچ شمه نو بیا به د عذاب نه بچ شمه. دنیا کې چې کوم عذاب راځي نو د هغې دپاره دا شرط پوره کا چې کم کسانو بدي کوي هغې ته پیغام ورسوه، خپل پیغام پوره کا او تبلیغ وکړه ورته، نو یو فایده پیدا شي. او دویمه فایده پیدا شي چې کم خلق تبلیغ کوي او خلقو ته پیغام رسوي، د هغې دعاګانې به قبلیږي. او چې کم خلق امر بالمعروف او نهر عن المنکر نه کوي، دا درېیمه پرچه ده، نو د هغې خلقو باره کې رسول الله ویلي تاسو به د الله نه دعاګانې غواړئ او دعاګانې به ستاسو قبلیږي نه. نو که ته د خپلو دعاګانو قبلېدل غواړې نو بیا به خلقو ته د تبلیغ خبره کوې. نو هغه څنګه دې ته بیا د دې مختلف نومونه دي. یو نوم دا دی تواسی بالحق، او دویم نوم دا دی یدعون الی الخیر. وی دا حق څه ته وی؟ وی حق قرآن ته او دین ته وی کنه، لیظهره علی الدین کله هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق. دی دین الحق ته وی. نو ته به دین حق ته خلق را بلې. او بل ځای کې وی چې یدعون الی الخیر، خیر ته خلق را بلی. دا درېیمه پرچه رسته. وی دا خیر څه ته وی؟ وی اذا قیل الذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. دا الله سره لیږلی جواب کې ته څه وی؟ خیر. یعنې دی الله چې کم دین را لیږلی، کم پیغام را لیږلی، هغې ته چې کله خلق را بنې، هغې ته چې کله خلق را بلې، دا به ته یدعون الی الخیر والا شرط پوره کې. دا درېیمه پرچه ده. که دا کار دی وکړو نو ته به په پاس کېدو چانس په دې پیدا شي. خو که دا کار دی ونه کو نو دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ځای کې وایي کما یمرق السحم من الرمیا، څنګه چې دغه نه د غشي نه د لیندې نه غشی وځي، داسې به دین ستا نه وتی. نو که ته د دې نه ځان بچ کوې چې دین رانه ونه وځي، نو قرآن کې وانجینا الذین ینحون عن السوء، کم خلق چې د برای نه خلق منې کوي موږ هغه به خلاصو. نو ستا دپاره پکې ډېرې پیدې دي. یو به دعا قبلیږي، یو که په دنیا کې عذاب راته نه ده به بچ شي، یو که چا نیکي کوله ستا په وینا کوله نو ستا به په هغې کې اجر وي. دا درېیمه پرچه به هم حل کول غواړي. یاره وی دا درې واړه پرچې چې حل کو او دې څلورمې نه مې بچ کړې نو ښه به نه وي. وی دا څلورمه څه ده؟ وتواصوا بالصبر، صبر چې په سختۍ کې صبر برداشت کوې. او وی صبر په سختۍ کې برداشت کول قرآن کې د جهاد په صورت کې راغلی دي. څنګه چې هغه جالوت او دغه خبره وه نو هغې څه ویلي ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. نو صبر په میدان جهاد کې، نو په میدان جهاد کې به ته چې صبر کې نو الو به صبر کې چې ته میدان جهاد ته لاړ شې. نو میدان جهاد ته رتلو سره بیا به تا ته د صبر موقع میلاو شي. دې وجې نه وایي من مات ولم یغزو مات علی شعبة من النفاق. څوک چې په غزاګانو کې حصه نالي که نه او مرګ وله راشي، دی د نفاق په مرګ باندې مړ شو. نو اکثر خلق سره زمانه دا د نفاق په مرګ باندې مړه کېدو واله دي. نو که د منافقت د مرګ نه ځان بچ کې نو بیا ستا په جهاد کې څه نه څه کنټریبیوشن پکار دی. دا وی چې دغه کنټریبیوشن ستا چې یي قرآن کې ویلي ولما یعلم الذین جاهدوا منکم. یاره که فرض که د دې نه طرف موږ معاف کې او موږ داسې چل وشي چې موږ د دې نه په غیر باندې پاس شو نو ښه به نه ځکه دا خو ډېر زیات ګران کار دی. نو هغوی ویلی نشم درته، خو دا دی چې کم کسان چې هغوی
جهاد لتلیو او د بدر په غزا باندې چې کومه تبصره ده نو ته راته ووایه چې د بدر د صحابو به ایمان څومره مضبوطو ړومبنی پرچه پاس وه نمبر 2 د هغې به عمل صالح څومره ټیکو دویمه پرچه پاس وه نمبر 3 هغې به تبلیغ څومره ډېر کړی درېیمه پرچه پاس وه خو چې کله په څلورمه پرچه کې ګډوډ کېدل یعنې په جهاد کې نو د الله ورسره څه سلوک و هغې ته لږ غوږ کېده نو وی څنګه ده یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا کله چې تاسو کافرانو ته مخامخ شئ فلا تولوهم الادبار په شا مه تښتئ جهاد لنتلل جهاد نه واپس کېدل په شا تښتېدل دي دا ما تا ته نه وایي اوس ما تا ته وایي په هغې وخت کې دا آیاتونه د جنگ بدر د صحابو په باره کې او بدری صحابه ته څه وایي ومن یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باء بغضب من الله کو څوک په تاسو کې د دې جهاد نه واپس شو او وتښتېد په دوو صورتونو کې ته معافې متحرفا لقتال چې ته د دې جنگ په چل کې یو چل کې مخامخ دشمن ته یې په شا شوې اره دې بلې غاړې پې رالې دې ته متحرفا وایي چل دې ورسره وکړو دا تا ته معاف دی او متحیزا الی فئة یا دلته تاسو کم شوئ او تا ته پته چې زما ملګري اخوا دي ته د دې نه وتښتېدې هغو له لاړې د هغو سره ملګری شوې رالې پې دا دوه درته معاف دي خو که د دې دوو نه علاوه ته د دې نه وتښتېدې او دا دواړه او جهاد دې نه دې ته دې شا کړه نو عذاب ته یې ګوره فقد باء بغضب من الله د خدای په غضب کې به اخته شي ومأواه جهنم ځای به د دوزخي وبئس المصير ډېر خراب ځای دی دې نه پته ولګئ چې هغې ته دې څه وایي چې ما تا ته به څه وایي ځکه د هغو درې واړه پیپر یې کلیر دي په دې څلورم پیپر کې که هغه خویږي نو الله وایي زه به سره دا چل کوم باءوا بغضب من الله څومره خطرناک دی باءوا بغضب من الله دویم ومأواه جهنم څومره خطرناک دی وبئس المصير څومره خرابه تبصره ده نو هغې ته چې دې څه وایي زما ستا سبالي دې وجې نه رسول الله صلی وسلم په یو حدیث کې ویلو اجتنبوا 7 الموبقات د وو هلاکېدونکو څیزونو نه ګورې ځان وساتئ هلاکوونکو نه ابن هلاک کی د یو پکې ویلی و والتولي یوم الزحف چې کله جنګ نو په شا به نه تښتئ که ته هلته کې مړ شې نو شهید به شې اگه ته پاتې شې نو غازي به شې خو که راوتښتېدې نو بیا فقط باء بغضب من الله دا د صورت عصر خلاصه وه دې وجې نه قرآن کې وایي د دې صورت په باره کې هوښیارو خلقو چې کومه تبصره وه هغه دا وه چې لو تدبر الناس هذه السوره لوسعتهم که دا صورت باندې چا سوچ وکړو دقه وله پوره دی لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس کوم نور قرآن اړو نازل شوی نه وی که نه نو دا د خلقو دپاره پوره و هغه دا چې ټوله دنیا تباه ده والعصر نو ټایم په دې ګواه دی نو د مازدیګر وخت په دې ګواه دی ان الانسان لفی خسر چې په نوم انسان دی که نه الف لام د استغراق دپاره دی دا لفی خسر خامخا په تاوان کې لام د تاکید دپاره دی الا الذین آمنوا نمبر 1 چې د ایمان پرچه پاسي نمبر 2 وعملوا الصالحات د عمل صالح پرچه پاسي واو دی وتواصوا بالحق او خلقو ته د حق د وصیت پرچه پاسي تبلیغ کوي او وتواصوا بالصبر په غزا کې صبر کوي او جهاد کوي او ځان کړي معلوم لګي او جانم لګي د دې نه علاوه چې ټول دي دا ټول تاوانیان دي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين